بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه د الله الصمد دا د څه دپاره ده؟ د چا چې هر قسمه شرعي حاجتي او هغه ټرای کوي لیکن هغه حاجت یې نه پوره کیږي، نو دا د هغې دپاره ده ډیره اسانه ده، او د دې ویل چې کوم دي نو هغه هم ډیر زیات اسان دي. هغه دا ده چې دا به د جمعرات په ورځ باندې وي او د مازدیګر لمونځ د مخکې یا وروسته ټیم کې، او په ختم شکل کې هم ویلی شي، ځان یې هم ویلی شي، خو دا به هفته کې صرف یو ځلي او 10,000 نه به کم نه او زیات، تقریبا 40,000 50,000 1,25,000 چې څومره څوک ویلی شي نو ښه دی، خو د 10,000 نه کم نه وي، او چې څوک په یو ځای باندې راغونډ شي او ختم په شکل کې کوي نو کیږي. دا به څوک کې نو دا به 7 جمعې کې به برابرې که ستا کار وشي نو دا ختم به بیا نه پرېږدي، او که کار نه شوی نو ختم به 7 جمعې برابرې انشاءالله العزیز الله جل جلاله به دې کار کوي. او منګه په مدرسه کې په دلته ټرای کړې ده، اوس هم دا ختم شروع دی، د چا څه مسله وه د هغې دپاره سټارټ دی، او لا 3 ختمه پاتې دي چې د هغه کار وشو. دغه شان دې نه مخکې منګه نو که څوک وایي چې یاره تاسو یې راله وکړئ، نو صفا درته ویم چې دلته کې موږ په طالباتو یا په طالبانو باندې کوو، نو دا د جمعرات په ورځ باندې کوو، او موږ سره تقریبا 40-50 پورې طالبات دي، هغوی په ګیټ کې باندې کوي، نو بیا به هغې له د چوبو بندوبست هر د جمعرات په ورځ باندې کوي. او که نه چې وایي چې یاره ځان لې کوم موږ یې ځان نه کوو، نو ځان لې کوه، خو د دې اجازت په دسي چې به دا به یو ځل شرکې خامخا، ځکه چې د دې فایده نورو ته هم ورسي. دویمه دا ده چې په کمنټس کې به الله الصمد لفظ ماته لیکئ، چې چا دا 2 کارونه وکړه، یوې دا وظیفه د الله د رضا دپاره شیر کا، او یوې په کمنټس کې ولیکو الله الصمد، نو هغې د زما د سایډ نه هغې ته اجازت دی په هغه طریقه باندې چې کومه طریقه باندې ماته مشایخو راکړې دی. الله الصمد لفظ دی، ډیره اسانه وظیفه ده، او چل مې درته وښودو، او زمونږه نمبر شته دی، که بیا هم چاته څه کوم ځای کې پې نه پوه شوی نو بیا تاسو ویلی شئ موږ ته.